السلام علیکم. زما علاقې خلکو، زما علاقې مشرانو، کشرانو، غریبانو، مروتو، ټولو مروتو ته، ټولو علماو ته، ټولو غریبانو ته، ټولې د علاقې خلکو ته ما له دې نه بعده بیا السلام علیکم دا یو پیغام مې ده ورته. دا پیغام ته مې غوږ ونچو. ډېره به نه ټینشن به نه جوړېږي، ویډیو به مې ډېر نه 2 منټه به وي، خو مطلب دا چې مقصد خبره مې کوونې ده. مقصد خبره دا ده چې یو شاعر ورته وایي چې لونګۍ په سر دي بیزوګانو مشران مو نسته، ای افسوس مروتو خانانان مو نسته. زه خو دا کونیکۍ خبرې ورته ښکاري، دا موبایلونه دا شیان دا نه شورو، ځکه چې غریبت ته ورلیه نه یو دو شیو باندې دوره ډېر پایژو نو. خو مقصد دا ده چې اوس مې چا والا خبره د انعام صاحب والا خبره واورېدله، لکه دا دې خبرې نه مو دا بس سوچ پیدا سه او دا خبرې کولو شوق مو پیدا سه چې یاره خو دا خبره به وکړو، دا چرنګه ده چرنګه نه ده. اوس مو چا نه یو دوه پوښتنې وکړې چې دا څه شی دي څه شی نه دي. اوس زه خو اول لنډ مقصد د خپلو مشرانو ته دا څو کسانو ته ورکم که ته څه وایې، ځکه چې دا سبا شهباز شریف راځي افتتاح ته د ما علاقې حق پنجاب توریر نه، دا به چا حمایته چا په سپورټ په راځي نه، دا بې غیرته به مروتي اخیر چې دا پنجابي ته دوره د خپل حق مشري ورکوي او د ما حق پنجاب ته دا لږي نه. خو نن 10 کاله مخکې ما جان ګاټه، ما وطن ګاټه، ما خاوره ګټله، ما مروت بچای بچای په قربان سلای ده. نن 500 کاله ما تاریخ پروت ده، نن 1000 کاله ما تاریخ پروت ده. نن مروتو دوره وده ولې یو چې ما علاقې چې ګیس ته، ما علاقې چې ډیزل دی، ما علاقې چې نن زه هغه ډیزل په زړه په خواست باندې له بل چا نه غواړم، ما ته یې روس نه راځي، کور نه مې پنجاب ته ځي. ما خو دا ویډیو ډېر پریشر چې پیدا که، خو پاکستان بس داسې یو وخت چې دوره ډېر پریشر استعمالوای نه سي. زه دا خبره درته کوم چې ټولو ته مې دا پیغام ده، ټولو ته مې دا اعلان ده چې ټول مروت سبا روزو چې دلته یو پنجابی راځي او ما ګیس افتتاح دا کوي پنجاب ته لاړي په دغه گیم او په دغه هوښیارۍ په دغه پالیسۍ. خو د ما ته دلته وروره خپل کور چې جنجال را جوړ که اما خیال بدل که پی تیر که سبا وری ما خو دا واورېدله، سبا خو به ما سره انشاءالله العزیز یوه ډاټسن خلکو مې انشاءالله دا مې ګیج ته ده دوره مې وس ته ده لږ لا ډېر چې یوه ډاټسن سبا بیټنیو ته زه بونجم انشاءالله 30 40 50 کسان به سره داسې کسان چې که جنگ پر راته جنگ وال به یا که خواست پر راته خواست وال به مطلب چې له کومه یې راته دریغ مریغ نسته. انعام صاحب خو دا خبرې ما ته دوره خوږې ولګېدې او دوره ځکه چې نن موږ مروت دوره وده دي ټیک ته ګرم نه دي، ځکه چې د هغو بېغیرتو د هغو ګندګیرو چې د نن غونډهګرد په ما بادشان مسلط سلی دي دا واړه غونډهګرد دي، دا پی ډي ایم حکومت چې دا ټول غونډهګرد دي، دا ټول غونډهګرد چې کله په ما اقتدار راغلی د ما خولې خوا نه ده خوښ. خو مطلب مې دا ده چې ټولو مروتو ته مې دا اعلان ده، ټولو ته مې دا پیغام ده، مروت ښه خلک ته، مروت تکړه خلک ته، مروت قیمتي خلک ته، خو مروت غریبان دي، علاقه غریبه ده. یاره ټولو غریبانو ته که غریبان دي کور ته څوک نه پرېږدم. غریبه چرګه ډېره وي خو چې ورنږدې کېږي بچیو پاره دې مړی، بچیو پاره دې یوه چرګه مړی، بیا زه خو له چرګې نه بې قیمته یم چې مروت دوره غیرت نه کوي چې دا خپل کور ته یو سړی ما ته راځي او ما حق افتتاح بل ته ورکوي. نن نه مخ چې د سړی په تاریخ باندې سوچ وکړي چې څه سلي وو او څه کېدل، دا خلک واړه غونډهګرد خلک ته 2 پیسې ګټلې او ما جان ګټه، 2 پیسې ګټلې ما خاور ګټله، 2 پیسې ګټلې جان یې جوړاو. نن ما کړه چې تر وې نه میندې په کورو باندې شوري د 100 قسمه ناشتې له بار ملک نه راځي، دا ما په حق راځي. یو شاعر ورته وایي که ته خانې د خوارانو په سر خانې، خان به چا درته ویل چې خواران نه وای، که تا څه خیال ده ته څه وایې؟ زه دا خبره کوم چې سبا څوک له دې نه دریغ نه وکړو، څوک له دې نه اسرائیله نه وکړو، څوک دې چې شلواله نه وکړو، که سبا هر څومره چا بیړندی چاري که چا سبا چا هر څومره ډېره پریشانۍ خبره دا وړه پریشاني پرېږدو، خو سبا د سړی هر بیټني ته ورسېږي،
سبا د سړی بیټني ته د انعام صاحب حجرې ته چې چیرته دا مقام ده چې چیرته به سبا دا غوبل دا بېغیرت تر جوړوي دغه جي ته د دا ټول خلک ورسېږي ټولو ته مې دا اعلان ده تاسو ټولې وار و چې در سره کسانو سبا وري وځو سبا وري به دا خبره نسته زه سلطان خیل نه تعلق لرم ثنا الله مې نام ده او ثنا مروت مې شاعري تخلص ته جان درشم چې زه پلان کې خان سبا به 30-40 کسان زه درولم انعام صاحب دا خبرې دی دوره خوند راکړی دا چې یو شاعر ورته وایي چې څوک د قوم په بېننګي نه خفه کېږي دا خلک په بیخي نه خفه کېږي زه چې په قوم نه خفه کېږم ما زمدانه ضرورت نشته دې نه بعد دا 2 ټکي کم سبا مې دا اعلان ده چې ټول روزو جی پاک آرمی ده نو ته موږ پاک آرمی پراته دي پاک آرمی تاریخ ته وګورئ انشاءالله چې ما پښتون پچې انشاءالله آب سر ته انشاءالله یغ به بیا تاریخ په ټولو نه مخته تاریخ پای کښلای ځکه چې ما پښتون به پچې د دای پنجاپای د ما ته خپل تاریخ راوښی لوهار بچای د ما ته خپل تاریخ راوښی چې تا څه شای دي تا کرپشن وکړه تا داندې وکړه تا جان جوړ کړه نن پیسې له تا سره دي لنډکوزرې له تا سره دي بار ملکانو چې تا کارخانې دي تا څه شای دي کپنۍ دي ما هیڅ شای نسته د سبا ورې تر وته په فکر ته ناشتې تا ته له باره راځي دا چا په سر راځي ته چا په سر راځي چا حق خورې د غونډګرد بچیه چا حق خورې ما حق خورې ډېر څه خو ویلی نه څه کیسه به بل پلر نه لاړه سي خو لکه سبا مې دا واړو ته اعلان ده چې سبا واړه روزو داسې روزو داسې نه موږ همیشه دپاره خپل غریبت سره دوره منامخ وو چې قسم ده چې په د غره نه یو اړیا په غره دوره سخت خلک یو ځکه چې ټول عمر مې غریبت چې تېر کړه ټول عمر مې ګاترۍ سره درګې چې تېر کړه له 2 شیو موږ خبر نه یو خو سخت دوره یو چې له هیڅ چا مې خار نسته په ذات ذوالجلال مې د قسمي چې خار مې نسته هیڅ خار مې نسته ده ټولو ته مې دا پیغام ده ټولو علماو ته ته سبا غونډګرد بچیه ما ګیس افتتاح کای دلته چې ما یو وړوکی طالب یې وکړي د مدرسې وړوکی علم یې وکړي د جومات امام یې وکړي زه له تا نه زر برخې ښه ګڼه او تا خره بچیه هېڅ شی نه ګڼه تی ولې کې ته چیرې راجې چیرې اخر ته ما په مځکې په ما پاکې خاورې پلید بچیه راجې چیرې چې دا چوک تې راولی دغو ته مې دا پیغام ده چې خپل جانونه وپېژنو حقیقت وپېژنو حقیقت داسې نه ده چې د تاسو یې دغه سړي سپورټ کوو نن دا سړی تا لخوا راځي تا کور حق په خپل کولی تقسیموي نه تا پښتو چیرې ده تا سوچ چیرې ده امیر مقام د پېښور ته په زړه ما ته خو خدای ګواه ده چې دا د مخ سیندۍ وښې غوندې ښکاري حقیقت خبره ته کوم تاسو داسې مه وایه دا په ایمان سره تاین چې دا دوره بوتاړې ما ته بې شکله ښکاري چې ته دا پښتونخوا خاوره چې دغه سړي سپورټ ته کایه ولې د پښتونخوا سره د کله ښېګړه کړې ده دا ګدړاګان خپله پښتو نسي ګټای بیا سن به ته وشم چې په کومې ورځې بلاول ګدړه باندې نواز شریف د خپلې مور لنډ لغړ تصویران رواچول خوشاب چې جلسه وه لنډ لغړ تصویران مور وال پر واچول په د جلسې باندې د جلسه یې خرابه کړه نن هغو خلکو سره د ګوته نیولې ده هغو خلکو سره دا وزیر خارجه ده په برېته ګوتې تېرې بار ملک چې ناست دي ته خپله مور نسې ګټای ظالمه ته به ما چې وګټې خو دا د کیسې به نورې سره خرابې کړو سبا به دا یوه چار ټول مروتو ته مې دا اعلان ده ځکه چې نن سبا میډیا دغه ځي ته رسېدلې ده چې هر غوږ ته مشام خبره رسېږي ټول به بېګه وري خبر یو چې دا انس چیرمین صاحب د انعام چیرمین صاحب دا خبره کړې ده دا خبر به ټولو خلکو اورېدلی خو ما ټولو خلکو ته دا اعلان ده ډېر په مدبانو سره مې ګزارش ده ډېر په عاجزۍ سره دا خبره سوال درته کوم چې څوک جان سره سبا دا ایله مه کوه چې زه د نس لاړ ګرمي ده او تکلیف ته دا نه به په موږ ډېرې سختې راځي دا زولنې دا نیولن دا پکړ دا افیارونه دا خو به د موږ جذبې نه ګردې پاکوي دا به ما تنګ چه راکړي جناب وسلام خو دا ما خبره وار و